بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي الله غزات انزل من السماء ماء لكم چستاسو د پاره د اسمان نه باران نازل کړي دي لکم منه شراب پای کې ستاسو د پاره اسکاک دي ومنه شجر پای کې ستاسو د پاره باغونه او بکولی فيه تسيمون چې تاسو به ساروي سره وي ينبت لكم به الزرع دک یو قسم ابونه فصلونه راخیږي والزیتون د خونه راخیږي والنخیل انګور ته کجوري ته راخیږي والاعناب انګور راخیږي ومن كل الثمرات او هر قسم میوه ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون پدې کې ښکارا نخیری د پاره د قوم چې سوچ او فکر لري وسخر لكم الليل والنهار دک الله تابع کړي دي تاسو د پاره شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره د الله د حکم تابع دي ان فی ذلک لآیات بشک بدی کې نخې دي لقوم د پاره د هغه قوم یعقلون چې عقل چلی وما زرع لكم او دک ذات خوار کړي تاسو په الارض پزمکه کې مختلفا الوانه چې مختلف رنگونه دي ان فی ذلک لآیه بشک بدی کې نخې دي لقوم د پاره د هغه قوم یذکرون چې نصیحت لی وهو الذی الله غزات سخر البحر چې تابع کړي دي اوبو لتاکلوا منه لحما طریا چې تاسو ته نه اخره غوښه تازه د میانو وتستخرجوا منه هليه او چې تاسو ته نزان لره او باسه د خایس سيزونه تلبسونها چې اچوي اغونده وتر الفلك مواهر فيه او کشته د ابو پسر رواني ولتبتغوا من فضله او چې تاسو تلاشو کې د فضل د الله چې تجارت ته ولعلکم تشکرون چې د الله شکر وباسه والقى في الارض رواسيا پس مکه باندې غرونه میخونه والدي انتمید بكم چې بتاسو اون خوځي وانهارا نهرونه روان کړي دي وسبولن لاري بکی استی دي لعلکم تهتدون چې تاسو هدایت عمومي وعلامات او نور هم د الله د قدرت نه دي وبالنجم هم يهتدون او دستور پرانا باندې تاسو لار عمومي الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ په دې صورت په اوایلو کې موږ وی په ابتدا کې چې مکی صورت کې درې لوی مضمونونه لوی درې ټاپک یې پکې یو د الله د وحدانیت خبرې پکې ځکه چې زمانہ د بت پرسته و د جهالت زمانہ و نو الله پاک د اغي نفي کوي په مکی صورت کې او د الله د وحدانیت دلایل پکې دویم پکې د پیغمبر د رسالت خبري چې دا پیغمبر کوم راغله دی دا حق راغله دی ځکه چې وخت ډیر تیر شوی زمانہ د فترت تیر شوی وشپګنیم 100 کال تقریبا د عیسی علی السلام او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترمنځ او دریم پکې الله پاک د خپل انعامات او ذکر کوي د دې لپاره چې ګوري دا تاسو ته څوک حکم درکې اګوري سم معمولی هستی نه دا ګوري دا قدرتونه دي نو دلته کې الله پاک انسان ته د خپل انعامات او ذکر کوي او په سورې نحل کې د الله د انعامات او ذکر ډیر دی هو الذی الله غزاد دی انزل من السماء ماء لكم چې تاسو د پاره د اسمان نه اوبه نازل کړي دي د باران په شکل کې منه شراب چې دک نازل اوبو تاسو کې دا شراب چې کوم دی دا سکاک والے سیز دی او هغه شراب چې وته مونږ وایو هغه ته په عربی کې خمر ویل شي چې هغه نشور سیز دی دلته شراب نو مقصد عام یو بودی ومنه شجر دک اوبو چې تاسو کې دک تاسو د پاره باغونه راخیږي فيه تسيمون چې په هغه باغونو کې بیا تاسو خپل ساروي سره وي ينبت لكم به الزرع دا یو قسم اوبدي چې په دې باندې الله ستاسو د پاره فصلونه راخیږي والزیتون خونو والنخیل قجوري والاعناب او انګور ومن كل الثمرات او هر قسمه میوه دي کې د الله پاک یو خاص نقطه چې هغه تفسیر کبیر لیکي هغه مقصد دی چې انسان الله تر دې سي ضرورت نشته چې هغه دار وبونه پیدا کوي ځکه چې الله تر دې خبري ضرورت وي نو بیا به د هر یو سیز د پاره جدا وبوي په هغه اوبو کې به د هغه سیز ځای کوه لیکن
الله پاک صرف تا ته یو طریقه ښیي چې زه هر یو کار کوم نو بغیر د هیلې نه کوم. څه هیله به ته جوړې نور به در باندې زه خپل رحم کوم. ته به محنت کې زه به درکړه کوم. ته به زما د مخلوق خیال ساتي زه به ستا خیال ساتم. دی یو کتاب کې مې یو وختي سټډي کوله نو په هغې کې مې یو ښکلې غونته کې خبره ولیده د یو 2 منټو چې په دې 2013-14 کې د دې سعودي نه د یو کس یو مضمون شایع شوی چې د هغه نوم عبدالعزیز و او هغه عبدالعزیز به چې کوم دی نو چې هغه یو صنعتکار و کارخانه یې وه خپله د هغه به کارخانه کې 500 مزدورانو چې کوم دی نو کار کو او هغه به د ټولو مزدورانو خیال ساتو خو د هغه یو عادت و چې چا به ورته هم دعا کوله چې خدای تاله عزت درکړي دا درکړي دا درکړي به ورته وایي نه ما ته داسې دعا مه کوئ ما ته وایي چې خدای دې د عبدالغفور په شان دی کا هی به ورته عبدالغفور څوک دی هغه به ورته وایي دې کې ستاسو څه غرض دی خو بس زه راته وایم چې ما ته چې دعا کوئ نو ما ته داسې دعا کوئ چې بس خدای دې د عبدالغفور په شان کا بس هغې به ورته وایي بس ټیک دی چې ته به دې خوشحاله خدای دې د عبدالغفور په شان کا وی ډېر وخت تېرېدو آخر دا چې یو کس مجبوره که په دې باندې چې بھائی ته موږ ته حال ووایه ته نه چې موږ د زامنو په باره کې دعا کوو ته موږ ته دا نه وې چې بھائی زما زامنو ته دعا وکړه ته وایې نه 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 زامنو ته مې دعا مه کوې هغې ته زه دعا کوم هغې له زه ډېر یم که نه ما ته دعا وکړې ما ته ووایه چې خدای دې د عبدالغفور په شان نو بس وي څه موده پس چې کوم دی نه هغه روان شو حج له دغه عبدالعزیز صاحب حج له روان شو نو چې څوک به راتله ورته به یې وي چې یاره الله دې د عبدالغفور په شان که نه وایي چې نه زما بچو ته دعا وکړي ما ته دعا مه کوې زما بچو ته دعا وکړي چې بس الله پاک دی چې ما کومه طریقه جوړه کړې دی الله په هغه طریقه باندې روان کړي یی به وایي چې جی خبره ده روسه به دې دا دعا کوله چې خدای دې ووایي چې عبدالغفور په شان که اوس چې د حج داخله وکړه پخپله نو اوس وایي چې زما بچو ته دعا کوي دا دې کې څه راز دی نو هغه ورته وایي چې دا عبدالغفور چې کوم دی چې تاسو خامخا نه صبرېږئ زه برته نه وم دا زما سره یو مزدور زما په دې کارخانه کې و زما چې کله پلار وفات کېدو نو هغه ما ته وایي چې بچې زه راته کارخانه غونډه پرېږدم خو ګورې ما د دې مزدوران دا زما نازولي دي ما ګورې د دوی ډېر خیال ساتلی دی زما دا عادت دی چې زه هر کالي 15 کسان هغه د حج دپاره لیږم قرآن اندازي کوم په هغې کې لیږم بل د دې هر کال زه تنخوا سیوا کوم بل که دې هر څوم کوي دې زه نوکرۍ نه وباسم که یو سړی تا ته هر څوم وایي هر څوم کوي د نوکرۍ نه به یې نه وباسې بلې درې خبرو باندې به ما سره کمیټمنټ کې بس ما پلار ته وایي چې ټیک ده نو زما په هغه مزدورانو کې چې کوم دی نو یو عبدالغفور مو چې عبدالغفور داسې سړی و چې یو عام سړی و کله به ناوخته راته ډیوټۍ له کله به د وخته وته کله به د کارخانې نه څیزونه په غلا وړو کله به زمانه ما ته به په منځ کې انه بانه وکړه اوبه وته یو پیره د هغه په قرآن اندازۍ کې نوم راوخته د حج هغه چې د حج له نه ځم موږ ورته محنت زاري وکړو خرچه در باندې موږ کوو هر څه موږ کوو او نه بس زه نه ځم زما خپله خوښه ده نه ځم په بل کال باندې بیا د هغه نوم راووته هغه بیا وایي چې زه نه ځم په درېیم کال باندې بیا د هغه نوم راووته هغه وایي چې بای زه نه کوم حج کوم نه ستاسو په ما کې څه غرض دی نو د عبدالعزیز صاحب وایي چې زه په دې خبره باندې فکر واخیستم چې بای دا سړی ولې حج له نه ځي بس ما ورته بله پیرې وایي چې بای که دې هر سینګئ حج له به ځي ګوره ته غلا وکړي ته لیټ راشي د وخته وځې درمیان کې وځې د هغې نه باوجود د پلار په وجه باندې زه تا د نوکرۍ نه وباسم ته زما نه بعضې وخت کې اډوانس تنخوا والي زه درله درکم نور چې داسې ضروریات یې پوره کړم دله او ته حج له نه ځې تا ته څه مسله ده که د بچو مسله یې ده تا نو بس ټیک ده تا له به زه د یو کال تنخواګانې درکړم
او د هغې نه علاوه د بچو د خرچه مې درسو ته نه راغلی دا به هم زه برداشت کوم د یو کال تنخواګانې به دله اډوانس درکړم یا وایي چې بس ټیک ده ځمه صحیح ده د یو کال تنخواګانې چې راکې او زما د بچو خرچه برداشت کوې بس ټیک ده ځمه بس موږ ډېر خوشحاله شو بهایي سړی تیار کړو سړی مو لېږو حج له لړو د کال تنخوا موله اډوانس ورکړه بچو له به موله هم چې کوم دی نو دغه لېږله خرچه لېږله چې کله یې ټول مناسک وکړو او کله بیا د راوتو ورځې وه چې واپس راځي په مونځ ولاړو مسجد نبوي کې طواف ودا یې وکړه او په سجده کې وفات شو مونږ ته خبر راورسېده چې بھائی عبدالغفور چې کوم دی نه وفات شو مونږ وله کور والا ته سوال جواب وکړو هغې وی چې به دا دعا وغوښته چې خدای پاکه چې کله ماله وفات راکې په مدینه کې راله راکې او په سجده کې راله راکې او ما به هلته ښخوې بس ښخې کې هلته بس عبدالغفور خو مونږ هلته کې چې کوم دی نو ښخ کو کفن دفن شو مونږ ورپسې کور والا ته لاړو چې بھائی دې سړي کې څه چلو څه خاص خبره په ده کې وه چې دله الله دومره لوی مقام ورکو چې دې مدینه کې په مسجد نبوي کې په سجده کې وفات شو دلته نه خو مونږ لیده چې د بخکاره غلا هم کوله زمونږ نه ډیوټي فل هم نو مسلې به پکې بلا شي حج لم نه تو بیا په دې طریقه حج له لړو نو هغه کور والی وی چې د هغه سره یو مسله وه خپله اته بچي زما دي او هغه یو کونډه زنانه راوستې وه چې هغې سره خپل درې بچي وو یو یې زوی و دوی لوڼه وې نو ده به د خپل کور کفالت هم کو او د هغې به هم کو نو مونږ ورته وی چې تا څنګه پرېښې وه کور کې نو چې ما ځکه پرېښې وه چې هغه بلکل یو کم عمره جینۍ وه خاوند یې وفات شوی او درې بچي ورته پاتې شوي او چې کوم ځای ته مو هغه تله نو خلکو به د هغې په محنت باندې څه کار نه و د خلکو ټوله مینه به د هغې جسم سره وه هلته نه به هغه راووته لکه څنګه چې زمونږ نن سبا که یو سړی ښه سړی وي نو معاشره دومره خرابه شوې ده که داسې یو کونډې رونډې یا یو طلاق شده سره امداد کوي خلک وي د ده په کې څه مقصد وي ځکه چې اکثریت داسې دی نو وی چې هغه زنانه هم وه ښه محنتي زنانه وه خو چې چا کره به هم کار کو کم ځای کې به هم کار کو نو د هغې به زیاته توجه د هغې په جسم وه د هغې په محنت به نه وه د هغې په مجبورو به نه وه او چونکې زمونږ ګاونډ کې و نو عبدالغفور هغه لیده دې یو ورځ د زړه وکړو او زه یې ځان سره بوتلم او یو ما ته یې وی چې ورته ووایه چې عبدالغفور وایي چې ته به زما خور یې ته به خپل کور کې اوسې خو ته به محنت مزدوري نور نه کوې بس تا را بچي زما بچي دي نو اته بچي به خپل ساتل درې د هغې یو هغه وه یو زومه نو 14 کسان به ده ساتل تنخوا یې دومره نه وه نو دا ده به چې پټ پناه کوله نو د دې 2 کورونو دپاره به یې کوله کله به یې په غلا باندې سیز راوړه کله به چې کوم دی نو دې لیټ درغې ځکه چې ده به ور ټایم لګو بل ځای کې به یې نوکري کوی کله به وختي راغې نو شپه به یې بل ځای کې وکړه کله به لیټ درغې نو هغه شپه به د بل ځای ایستې وه نو سهار به تاله لیټ درغې نو بل ځای کې دویمه نوکري به یې ورسره کوله چې کله تا د حج خبره کوله نو چې زه حج ته لاړ شم نو د دې 2 کورو به څوک کفالت کوي او حیا پکې دومره وه چې تا ته یې ویلي نه شو چې کله تا ولله د کال تنخوا ورکړه نو هغه د 6 میاشتو موږ ته کور پرېښوده او د 6 میاشتو یې هغې له ورکړه چې بھائی دغه شانتې زه حج له روان یم چې کوم تا به څه رالېږل ما ته یې ویلي چې بھائی دا به سره دي څه به دي او پینشن یې د مخکې نه هغې سره لیکلي کړي چې بھائی پینشن به زما نه وي نیم به زما د خور وي نیم به زما د کور والي نو په دې وجه باندې چې کوم دی نو هغه له الله هغه مقام ورکړ نو په دې وجه ما به تاسو ته وی چې تاسو زما دپاره دا سوال وکړئ چېرې خدای د عبدالغفور په شانتي کیتا نو زم حج له روان یم څه کالې نو زما دا خیال دی چې ما له به الله هغه مقام راکړي ځکه چې ما همیشه دپاره د هغه د هغه مقام د الله پاک نه غوښتنه کړې ده او زما خو خپل تقریبا خپل مقام حاصل کړی دی ما ته اندازه لګېدلې ده چې بھائی زه حج له روان یم زه هم په داسې عمر کې یم چې کیدای شي الله پاک ما هلته وفات کړي نو اوس ما سره د خپلو بچو غم دی چې بھائی ما خو د خپل پلار وصیت صحیح کو خو چې اوس زما بچو له الله پاک دومره طاقت ورکړي چې هغه هم زما په هغه وصیت باندې د فیکټرۍ د هغه ملازمینو خیال وساتي نو الله پاک چې کوم دی نو دلته کې انسان ته خبر ادا کوي
په دې پورې مې خبره راغستې وه چې په انسان په خپل محنت باندې پړ دی، په دې محنت باندې مې خبره کوله که چېرې انسان ته الله پاک د هر یو څیز دپاره جدا جدا اوبه رالیږلې وي نو دې انسان ته به ډېر مشکله شوي چې بھائی د څاروو دپاره جدا، د انسانانو دپاره جدا، د دې بوټي دپاره جدا، د هغه بوټي دپاره جدا. موږ چې د جدا جدا فصل دپاره جدا جدا یوریا الو څومره زیاتې مسلې موږ ته جدا تخمونه الو څومره مسلې نه. الله وایي بھائی زما دې ته ضرورت نشته، خو دا هیله مې صرف تا ته چلو خو چې ته به محنت کوې، د محنت بدله به زه در کوم. اکه یو قسم اوبه دي د هغې نه انسان هم پیدا دی، د هغې نه د انسان دپاره خوراک هم پیدا دی، د هغې دپاره د هغې نه چې کوم دی نو ډنډرکي والا فصل هم پیدا دی، د هغې نه وږو والا فصل هم پیدا دی، د هغې نه د ښوونو ونه هم پیدا دی چې هغې کې ځان له خپله باندې خوراک دی چې هغه چې کوم دی نو هغه ستا د علاج په کار هم راځي، ستا د خوراک په کار هم راځي. د هغې نه د کجورې ونه هم پیدا را چې هغې کې ډېرې فایدې دي خو تنې نشته. د هغې نه انګور هم پیدا دي چې په هغې کې چې کوم دی نو د ټولو نه سیوا طاقت دی خو په خپله باندې چې کوم دی نو هغه په خپل سپورټ نشي ودرېدی. الله وایي دا ټول زما کار دی، دا زما د قدرت نښې دي. دوی ته ووایه چې داسې یو ذات دی هغه سره څنګه تاسو شراکت جوړوئ. ومن کل ثمرات او څه چې د فایدې څیزونه دي هغه ټول دکه الله پیدا کړي دي. ان فی ذلک لآیة په دې کې نښې شته دي لقوم خو د هغه قوم دپاره یتفکرون چې هغوی سوچ او فکر کوي، هغوی دې ته ګوري، هغوی د دې نه څه اخذ کوي. وسخر لکم اللیل والنهار والشمس والقمر والنجوم هغه مسخر کړي ستاسو دپاره شپه او ورځ چې شپه هغه خپل هغه کارونه کوي، داسې هېڅ چېرې ونه شو چې د شپې چې کوم دی نو پتا باندې نور راوخیږي، نه د شپې دا ډیوټي ده چې هغه به تیاري بس هغه تیاري. او د څه دپاره الله داسې کړي د انسان د دې لالچ په وجې کړي چې که دې انسان ته چې کوم دی نو دا نور دا نه پرېوځي نو دا انسان به ځان نه مشین جوړ کړي، دی به ځان برباد کړي، خو دنیا پسې به لګېدلي. د ده لالچ سیوا دی. نو الله په دې خپل مخلوق باندې موږ چې زموږ نه بچې پیدا شي موږ پې څومره سخت خفه وي. نو دا ټول الله پیدا کړي او الله وی زما سره دا یو میندو نه سیوا مینه ده. نو الله پې خفه کېږي، په دې وجه دله ټایم هم تقسیم کو چې ټول کائنات په هغه وخت کې هغه آرام طلب شي. اوس که چېرې انسان آرام کولی او زناورو آرام نه کولی نو دا به د څنګه آرام د ورځې خوب او د شپې په خوب کې ډېر فرق وي. د شپې چې بنده 1 ګنټه خوب وکړي هم دمه شي او د ورځې که هغه 1 ګنټه د شپې ته ویښ پاتې شي د ورځې 15 ګنټې وکړي نه دمه کېږي، ځکه چې څوک پکې د څه ترانې وي او څوک پکې د څه ترانې وي. او دغه الله دته ماحول جوړ کړي هر یو څیز باندې خوب راشي، هر یو څیز اوده شي. او چې راځي نو په هغې کې د انسان هغه ذهن جوړي چې دی به محنت کوي، دی به مشقت کوي. او چې کوم یو کس پکې محنت مشقت نه کوي دا د خلکو نه تنګي. خلک وایي وګوره وته دا پکې د اکبر بادشاه د زمانې ناراض دی نو خلک ورپسې خبرې کوي. نو الله پاک وایي دا ما تابع کړي دي، دی خپله ډیوټي په خپل ټایم باندې کوي. والشمس نور هم خپله ډیوټي کوي، والقمر او سپوږمۍ خپله ډیوټي کوي. هغه نور ته هم چې الله کومه ډیوټي په حواله کړې ده چې کوم وخت کې د ګرمۍ ضرورت وي د ګرمۍ کار کوي. او په هغه ګرمۍ کې یوازې ګرمي نه د انسان د ضرورت ډېر زیات کارونه کوي چې هغه د جسم علاج هم دی. چېرې ده که د باندې نور نه لګي د ټول جسم کچه کېږي، دته بلا چې کوم دی نو د سکن بیماری لګي. الله پاک هغه دغه ډیوټي مقرر کړې ده، په ټایم باندې هغه خپله ډیوټۍ کوي، په ټایم راخېږي په ټایم پرېوځي. دغه شان هغه سپوږمۍ هم ده چې که چېرې دغه سپوږمۍ ده په کم کلونو باندې چې وریځې سیوایي نو په فصلونو کې په میوو کې د خوراک په څیزونو کې ذایقه ني. ولې دا الله پاک مقرر کړی د دې لپاره ده چې دا پکې ذایقه شي. ستوري والا رنګ بدلوي. الله پاک وایي والنجوم مسخرات بامره، دا ستوري هم د الله د حکم تابع دي چې دا انسان ځان ته کم کم ځای نښه کړې ده په هغه ځای باندې هغه مستقلي. ان فی ذلک لآیة نښې پکې شته خو لقوم یعقلون د هغه قوم دپاره چې د عقل نه کار لي، سوچ پکې کوي. وما زرع لکم فی الارض او هغه چې الله خواره کړي دي په دې مخ د ځمکه باندې سا لرونکي. وما زرع لکم فی الارض هغه چې الله خواره کړي دي په دې مخ د ځمکه باندې سا لرونکي. مختلفا الوانها د هغې مختلف رنګونه دي، څوک تور دي، څوک سپین دي، څوک خړ دي، څوک یو شان څوک بل شان. دا هغه اوس ځمکې دي چې د کومو اوس ځمکو نه د آدم علیهم السلام هغه خوره جبریل علیه السلام راغستې را نو اکه رنګونه دي. او د هغه اوس ځمکو او خواص دي هغه د په هغه ذهن کې د په هغه دماغو کې جوړ دي. دی هغه شان دی، بعضې شګلوړه ده، بعضې مټینه ده، بعضې چې کوم دی نو سلیخناکه ده، بعضې بې سلیخته ده. هغه انسانانو کې اکه خویونه موجود دي چې کم کم په هغه کې هغه خوره چې کوم دی نو راغلې ده او د خورې هغه اثر پکې سیوا شوی دی.
الله پاک وی ان فی ذلک لآیه، په دې ټولو کې نښې دي د څه د الله د قدرت نښې دي، پکې چې دوره قوت والا قدرت والا ذات دی. لقوم یذکرون، خو د هغه قوم دپاره چې هغه نصیحت اوري نو هغه پې سوچ کوي چې یو داسې ذات د هغه نه څنګه زه مخالفت کوم، یو داسې ذات چې هغه زما د فایدې دوره کارونه کړي دي او د هغه دوره طاقت دی، زه به څه کوم چې هغه ونه منم، ما خو ځان له په خپله کار وکړه، خو الله وایي چې چا کې سوچي. وهو الذي، هغه الله داسې ذات دی، سخر البحر، چې د ده دپاره دا اوبه هم تابع کړي دي چې که بحري بیړه پې را روانې چې د ټولو نه درنۍ د انسان د فایدې را نه ډوبېږي، او که کتکاڼې ورته وغورځې هغه بې فایدې دی، هغه یې ویخلځي. انسان که دې ته لږ سوچ وکړو چې دا کتکاڼې ولې ویخلځي، دې دروند دی که نه، دا بحري بیړه درنه را، نو دته به د الله د قدرت پته ولګي. الله وی ولې د څه دپاره ده داسې کومه، لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها، چې دکه اوبه تاسو ډوب نه کي بلکې تاسو ځان له هغه تازه غوښه د دې نه راوالی چې هغه مایع دی، او په دې کې تاسو د خپل ښایست څیزونه هغه وګورئ، ځکه چې وایي خوږې اوبه چې پای کې مایي او چې کمې اوبه هغه نمکینې او ترخي پای کې هیرې جواهرات الله پاک ایښي، نو د هغه اوبو نه تاسو ځان له هیرې جواهرات رالی چې پای باندې تاسو خپل ډول سینګار کوئ. الله وایي دواړه قسمه اوبو هغه ستاسو د فایدې نه خالي نه دي. وترى الفلک مواخر فیه، بل تاسو وینئ کشتۍ چې د هغې په سر باندې روانئ، ولتبتغوا من فضله، چې تاسو تلاش وکئ د فضل د الله، چې یو څیز هغه تا سره موجود دی او هغه څیز بل یو قوم سره موجود نه دی، هغوی سره داسې څیز دی چې هغه تا سره نشته او ستا ورسره د وچې رابطه نشته، نو ته په دریاب کې هلته ځې خپل سامان هلته وړې چې هغه تاله ګټه وکړي، د هغه هلې دلته کې راوړې چې د هغې نه فایده والې. الله وایي د څه دپاره چې ته د الله د فضل نه فایده والې، ته پکې تجارت وکړي، ستا پکې زندګي روانه شي. الله وایي زه چې کم کار هم کوم نو انسان ستا د فایدې دی، خو که ته ورته لږ سوچ فکر وکړي. ولعلکم تشکرون، کیدای شي ته شکر ادا کړي. والقا فی الارض رواسي ان تمید بکم، په ځمکه باندې ستاسو دپاره میخونه والي دي په شکل د غرونو کې، چې دا ځمکه په تاسو ونه خوځي، چې لږه غونته در باندې وخوځي نو څومره نقصان دله وکړي او په تاسو څومره یره راشي. الله وی انسان ستا د ذهن مطابق ما دا غرونه پې ودرولي دي چې ستا پکې زړه مطمئني، چې ته پکې د خپلې فایدې کارونه کوې، که که دا پې نه وي انسان به په دې باندې بنګلې جوړولې، نه به یې پې کارخانې جوړولې، نه به یې پې بل داسې یو کار کوی، بس روانېږي نو بداري بدرنګ سات روانېږي. الله وی هغه مضبوط غرونه مې پې ودرولي دي او ستا په ذهن کې مې د هغې مضبوطیا راوستې را چې ستا اعتماد پیدا شوی دی، ته د خپلې فایدې کارونه پکې کې. وانهارا، په دغه ځمکه کې مې دله نهرونه هم روان کړي دي، وسبلا، لارې مې هم پکې ایستې دي چې کوم ځای ته لاره نه ته ورته څومره په ګرانه باندې راځې، او چې لاره وځي تا ته څومره زیات سهولت شي. الله وایي دا لارې پکې دله ما جوړې کړي دي، ستا د فایدې دپاره مې جوړې کړي دي. کوم ځای کې چې لاره نه هغه ځای کې تا ته مسلې، تا ته مې طریقه وښوله چې لکه څنګه ما دله پکې لارې جوړې کړي دي، نو ته که ځان ته اساني راولې په دې طریقه باندې وچلېږه او زما شکر ادا کا. لعلکم تهتدون، کیدای شي تاسو په سمه لار شئ چې کله شکر وباسئ او د الله پاک د رحمت جوګه وګرځئ. وعلامات، نور هم بلا شي نښې دي. الله وایي دی خو یو څو هایلایټس جلکې وي. وبالنجم، او په ستورو باندې هم یهتدون، تاسو هدایت مومئ، لار مومئ، چې هغه خلک هغوی ته د فایدې ډېره زیاته پته را، څوک چې په دریاب کې، څوک چې دغه کار د دریاب سره د لانچ سره وي، چې هغوی ته خپل هغه روټ، هغوی ته هغه خپل طرف هغه په ستورو باندې معلومیږي چې بھائی دې طرف کې غرونه شته، نو د دې نه لږ ته سنډ کول غواړي چې موږ له لانچونه وایي کشتۍ را روانړئ، او په دې طرف کې نشته، دا سیده لار ده، دا سړک دی، یعنې دا کچه لاره ده او دا پوخ سړک دی. الله وایي دا ستوري انسان ته په اوبو کې هغه لارې ښیي، د څه دپاره چې دا انسان د سمه لار عمومي او سمه لار څه ده، د الله پاک شکر ادا کول دي، د الله احکامات منل دي او الله پاک ته عاجزي کول دي. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذي، الله هغه ذات دی، انزل من السماء ماء لکم، چې د اسمان نه ستاسو دپاره اوبه راورولی دي، منه شراب، چې هغه تاسو سکیم هم، ومنه شجر، باغونه پې اوبه کوئ، فیه تسیمون، چې پای کې څاروي سره وی، ینبت لکم به الزرع، هم په دکه اوبو باندې ستاسو دپاره فصلونه راخیږي، والزیتونه، خونه، والنخیل، کجورې، والعناب، او انګور، ومن کل الثمرات، او هر قسمه ذایقه‌دار څیزونه. ان فی ذلک لآیات، بېشکه په دې کې نښې
نخشته دی لقوم د پاره د هغه قوم یتفکرون چې سوچ فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار تاسو د پاره تابع کړي د شپه او ورځ. والشمس والقمر نور او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بامره چې د الله د حکم تابع دي. ان فی ذلک لآیه بشک بده کې نخشته دی لقوم د پاره د هغه قوم یعقلون چې د عقل نه کار لري. وما زرع لكم فی الارض او هغه مخلوق چې الله خور کړی دی په مخ د ځمکه چې سال لرونکي دي مختلفا الوانه مختلف رنګونه ولدي. ان فی ذلک لآیه په دې کې نخشته دی لقوم د پاره د هغه قوم یذکرون چې نصیحت علی. وهو الذی الله هغه ذات سخر البحر چې تاسو د پاره او بتابی کړی دی لتاکل منه لحما طریا چې تاسو ته نو اخره هغه غوخه تازه. وتستخرجوا منه هلیه تلبسونها او ځان لته د ډول سیزونه راو باسي چې استعمال کې. وترل فلک تاسو کشته ته وګوره مواخر فيه چې ګرځي په اوبو. ولتبتغوا من فضله چې د الله فضل تلاش کې چې تجارت ته. ولعلکم تشکرون او شکر ادا کې. والقى في الارض رواسیا پزمکه غرونه ودرولې دي ان تمید بكم چې پتا سو اون خوځي. وانهارا نهرونه روان کړي دي وسبولن لاري پکې استری. لعلکم تهتدون چې تاسو په سم لار شی. وعلامات او نورم د الله د قدرت بلا علامې دي. وبالنجم هم يهتدون او پستور باندې تاسو لار مومه.